ورځې وړاندې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ټولو مسؤلینو ته امر وکړ چې د مشرتابه د هدایت په اساس هیڅوک حق نه لري چې اوسپنه او نور له کاره لوېدلي وسایل له هیواده بهر وباسي. په پکتیکا کې د اسلامي امارت ولایتي مسؤلین وایي له هغې ورځې را په دې خوا یې په دغه برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې تر دا مهاله یې 60 موټره کباړ او د نظامي وسایطو پرزې نیولې. نو خپل مصران الحمدلله موږ اړ کړی دی ته جدي امر یې وکړ چې تاسې په دغه شیانو پسې ځیر شئ چې دغه شیان چار چیرته وي ترکیب یې کړي ویې نیسي. بیا لله الحمد زموږ ارګانونه په هر ځای کې فعال دي، که سرحداتو باندې دي، که په روډونو باندې دي، چې دغه موټران مو راونیول. کوم چې نور عام کباړ دي هغه هم د اسلامي امارت امر دی چې هغه به هم نه لګوي، نو هغه هم راګرځولي دي. تقریبا 20-25 موټران د دې زموږ سره اوس ایثار ولاړ دي. په ورته مهال له دغه موټرو سره نیول شوي کسان وایي کباړ د محمد نعیم په نامه ټیکهدار په کابل کې ورته سپارلی او غوښتل یې پاکستان هیواد ته انتقال کړي چې په انګوراډه کې د مجاهدینو له لوري ونیول شول. دغه موټر کې موږ اوسپنه رابرګړې ده، موږ ته ویلي ده خلاصه اوسپنه ده، نوې اوسپنه ده، دغه موږ ګمرک ورکوو، موږ ته اوسپنه رابرګړې ده. دا کس د خروار د نعیم نومیږي، موږ ته دا ځای ونه کولی چې واڼه ته به وړي. د یادونې وړ ده چې په تېرو څو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې یو شمېر نظامي وسایل او کباړ له هیواده بهر په غیر قانوني ډول قاچاق کېدل چې د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا پرې کلک بندیز ولګېد او په وینا یې له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي.